أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إيد إيمان ولو لا تتخذوا من سيتاسو اليهود يهود لرا والنصارى ونصرانيان لرا عيسويان لرا پس شی باندې منی سي الله و اولیاء په دوسته باندې منی سي فی العون والنصرت چې تاسو امداد د دین غواړئ دا کار مکوئ اے مؤمنانو یا د دې سره امداد کوئ په مقابله د مجاهدینو کې نو اے مؤمنانو دا کار مکوئ ولی بعضهم بعض د کافرانو اولیاء او بعض دوستان د بعضو نور لردي یعنی استاسو مقابله کې دا کافران یو دي لأن الكفر ملة واحده دا کفر چې دی ګوره یو ملت دی د دین وساتئ ځانونه رب کریم فرمای ومن هر سوک یتولهم چې دوستی وکړه د يهودو نصارا سره منکم استاسونا اے مؤمنانو فإنه پس یقینا دا انسان چې دی ګرځيږي منهم د دینه فی الحکم په حکم کې دی به امانت الله په حفظ الله کې نه دی نو د کافر د صف نه چې ستا مقابله ته څوک راوځي اے مؤمنه دا سه مرداروا لکه د يهودي په شانتي د کافر په شانتي دا مرداروا ان الله يقينا الله تبارك وتعالى لا يهدي هدايتك القوم الظالمين قوم ظالمتا فترى الذين پستبقور کسانو ته في قلوبهم چې پزړونو داغي کې مرض د نفاق د منافقت مرض ده يسارعون چې جلتاني بکی دا منافقان فيهم في عونهم په مدد دي کې مدد د کافرانو کې في ولایتهم په دوسته د کافرانو کې جلتی کیا یقولون وایدا منافقان بعضو لرم زکه مرګرتیا کو د کافرانو سره خبره دادا نخشا یریګو مونږه ان تصيبنا دا چې وبرسیږي مونږ ته دایره یو حادثه مصیبت چې غلبه د کفر داسې نه چې کافران غالب شي وي نو زکه ملګرتیا ور سره کو یریګو مونږ فعسى الله پس خیږي الله تبارک وتعالى یعنی قریب ده ان یاتی دا چرت لبو کی بالفتح په فتح سره فتح مکه ته اشاره ده او امر یو کار باندې راتلو کی من عنده د جانب د خپلنا چې جلا وطنی د بنی قریظه ودم فیصبحوا پس وګرځيږي دا منافقان علامه پاغسا سرو چې پټ ساتلی ودي فی انفسهم په نفسونو خپلو کې موالات اليهودي د دوستی د يهودي پټ ساتلی وو ودس الاخبار اليهم او پټول به خبرونه دی لرا به دې ته به رسوله نو وبګرځيږي دي نادمین خپېمان ته کون کې کله چې خپېمان شي ويقول الذين الى فرمای وي باغ کسان امنو چې ایمان راوړل دي د تعجب د وجینا فی وقت اظهار الله تعالی نفاق المنافقین په وخت د اخکار کولو د الله تبارک وتعالى نفاق د منافقانو ويب مؤمنان هؤلاء الذين يدا منافقان کسان دي اقسموا من حلفوا چې دي قسمونه خړل بالله د الله په ذات باندې جهد ایمانهم مضبوط قسمونه سره نکلک قسمونه خړل تعجب کې د مؤمنان په دروغ د دي باندې او په قسمونو د دي باندې په دې خبره به قسم کولو انهم یقینا دا منافقان چې دي لمعکم خامخا تاسو سره دي نو پوی بشی مومنان چې دا منافقان دروغجنو رب کریم فرمای حبطت منا بطلت باطل شوی دی اعمالهم عملون ددی فاصبحوا پس او بغرزیږي دا منافقان خاسرین تاوانیان یا ایها الذين امنوا ایمان ولو من هغه سوک يرتد چې مرتد شو منکم استاسنا عن دینه د دین خپلنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رستد وفات النبي اكرم صلى الله عليه وسلم نانو فلا تحزنوا بهم قید لګوا پس خفکیږه ما پدی باندې لکه مسلمه الكذاب شو وغيرها چې دا وحشي سه به مردار کړو دی د نبوت داوا کړو مرتد شوی وحشي سه بویل قتلت خير الناس في الجاهليه شهید کړي مې د غوړه د خلقونه په زمانه د جاهلیت کې چې حمزه سیب د شهید کړي وحشي وشر الناس في الاسلام مردار مې کړو شر د خلقونه په اسلام کې بدترین انسان د خلقونه چې مسلمه الكذاب دا وحشي سیب مردار کړي نو رب کریم فرمایي فسوف پزد چې یاتي الله
یأتی الله راتلب کی الله تبارک و تعالی بقوم قوم سره داسې قوم يحبهم الله چې محبت بکی هغه سره الله تبارک و تعالی ويحبونه دی بمحبت کی الله تبارک و تعالی سره داسې صفات به ورکی ذلت رحیم و مشفق بوي علی المؤمنین په مؤمنانو باندې رحم کون کی بوي عزت ډیر تیز بوي علی الکافرین په کافرانو باندې اشد علی الکفار سخت بوي په کافرانو باندې رحماء بینهم رحم کون کی وي په مابین خپل کې بل صفت بيداوي يجاهدون جهادون بكي في سبيل الله فلا رد الله کې ولا يخافون نبيريږي دي لومه لائم د ملامتیا وينکنا فبارد الله کې نو رب کریم فرمای ذالک دا صفات چې دی د الله سره محبت کوي او دی بد الله به دي سره محبت کوي دا رحیم او مشفق به داسې قوم ډیر تیز بوي په مقابل د کافرانو او جهادونه بکیا په لار د الله کې او نه به یریږي د ملامتیا ويمكن ذلك دا چې ده فضل الله فضل الله تبارک وتعالى دی یؤتیه ورکی الله تبارک وتعالى من یشاء چاله چې را دوشي اهل ته ګوري چې څوک د دې اهل دی والله الله تبارک وتعالى واسع فراخ دی رحمت ده علیم پوی دی په اهل د دې باندې دا کوم یو قوم رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه چې يحبهم ويحبونه چې الله دې سره محبت کوي دې د الله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه هم قوم هذا واشار الى ابي موسى الاشعري دا قوم دا اشاره وکړه ابو موسى الاشعري رضی الله تعالی عنه ته وكانوا من اليمن دا د یمن نو رب کریم فرمائے نو دی کافرانو سره دوستی مکوئ استاسو دوست سوک دے انما ولیکم الله یقینا خبر دادا ولیکم نا حافظ و ناصر استاسو چلے اللہ و اللہ دے ورسوله رسول دا اللہ دے والذین آکسانا منو چیمان روڑ دے الذین هاغ مومنان یقیمون الصلاة چی قائمی منزل را ویؤتون الزکاة ورکی زکاة لرا وهم دی چی دی راکعون رکو کون کی دی یعنی منز کون کی دی يعني يصلون صلاة الخمس مع النبي صلى الله عليه وسلم موز كي پنزة ٹیما موزا دا نبي اکرم صلى الله عليه وسلم سرا في المسجد النبوي فمسجد نبوي كي ومن هرغ سوك يتولى الله چه دوستی كي الله تبارك وتعالى سرا ورسوله رسول دا الله سرا والذين واكسانو سرا دوستی كي آمنو چه ایمان روڑ دے نو فإنهم حزب الله دادا الله لخکر شو نو رب کریم فرمائی فإن حزب الله یقینا لخکر دا الله چه ده هم الغالبون هم دی غالب دی خو چه صحیح صفات پکی راشی اس پیغور ورکی چه تاسو دی کافرانو سر دوستی کیو دی استاسو دین پوری مسخری کیا یا ایوها الذین آمنوا اید ایمان ولو لا تتخذوا منی سیتاسو پا دوستے باندے الذین کسان اتخذو چینی ولید دینوکم دین ستاسو حضوان منا سخرین پا مسخرو باندی نیولی دین ستاسو ولعبنا پا ٹوکو ٹقارو باندی من الذین داغا کسانونا اوتو الكتابا چه ورکڑ شوی دے ورطا کتابا یهود و نصارا من قبلکم ولاندی ستاسونا والکفارا منی سی تاسو کافرانو لرا اولیاء پا دوستے باندی واتقوا اللہ ویرگی دا اللانا دی سر دوستی مکویا ان کنتم کچری تاسو مومنین مومنانا کچره مومنان نو د سره دوستی مکوي نو زکه دوستی مکوي دی چې د استاسو اقامت او اذان او منځ پورې مسخره کوي يهودو بارک ہدایت نازل دی یو کسو چې بلال سے بکل اذان کولونو هغه به مسخره کوله سپک کنزلې به کوله هغه پورې خاندل بلال سے درنګ نه تورو هغه به اور بل شی او پاغي کی مردار شو و اذا نادیتم کله چې تاسو आवाज کوي الله وي الى الصلاة منزل رب اقامت سرا یا پازان سرا نو اتخذونی سیدا یهود و نصارا هادی ازان لرا یا دی اقامت لرا یا دی موز لرا حضوان مانا سخرین پا ٹوقو بانیو حضوان مانا سخرین پا مسخرو بانیو ولعبن او پا ٹوقو ٹقارو باندی ذالکا دا استزا دا موز کونکو والا باندی او پازان و اقامت باندی
ذکر کوي بأنهم یقینا دي چې دا کافران چې قوم یو داسې قوم دی لا یعقلون چې عقل نه لري. قل تورت يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب هل تنقمون آيات تاسو عيب غني استفهام انكاري دي ما تنقمون عيب نغني يعني هل تكرهون آيات تاسو بد غني ما تكرهون بد نغني تاسو منا زمنا إلا مگر دا خبره ان آمنا دا چې مون ایمان نه وړل بالله په الله باندې و ما په قرآن باندې انزل چې نازل کړی شوی دی لینا مون باندې مون لرا یعنی وما په کتب باندې مون ایمان راوړل دا بد غنی تاسو انزل چې نازل کړی شوی دی من قبل وړاندې د قران کریم نه مون پاغي باندې ایمان لرو دا شی بد غنی تاسو نو تاسو فاسقانه وانتم تعلمون ان على حق تاسو پوهیږئ چې مون په حق یو وان اکثرکم یقینا اکثر تاسو نه فاسقان نه ټول فاسقانه تاسو. قل تو پیغمبر علی السلام دی بی دینان ویلا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او ملګری د دې صحابه کرام چې دا ډیر کمزور دین والا دي کمزوري دین والا دي اشر دین والا دي دین بل کمزوري دین والا نشتا. آیت نازل شو قل تو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هل انبئکم اخبرکم ایا خبر ز درکم تاسو ته خبر درکم ز تاسو ته بشرن پډیر په شر سره من ذالک لدغنه چې ویلو تاسو په حق د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په باره کې چې دا ډیر کمزوري دین والا دي او اشر دین والا دي مثوبه جزادا عند الله د جانب د الله نه یعنی سوق د اشر دین والا نه اشر دین والا سوق د من هغه سوق د لعنه الله چې لعنت کړي غیر الله تبارک وتعالى هغه لرین الاشر من لعنه الله اشر هغه سوق د چې لعنت کړي غیر الله تبارک وتعالى وغضب غضب کړي علیه باغ باندې وجعل من الاشر من جعل اشر هغه سوق د چې ګرځول غیر الله تبارک وتعالى منهم د دین القردته بیزوگان په زمانه د داوود علی السلام کې ورته ویلی شو چې تاسو ښکار مکوئ د خالی پورزه د میان ښکار نو دی ښکار کولو نو بیزوګونو قردتن خاصین شی بیزوگان رټلی شي ټولونه بیزوگان جوړ شي والخنازیر وشر چې دی هغه سوق دی چې ګرځولي غیل الله تبارک وتعالى خنزیرانه په نصرانیانو کې په زمانه د عیسی علی السلام کې په عقل د مایدی باندې ناشکری وکړه خنزیران تنه جوړ شو. وعبد الطاغوت اشر چې کوم نه من هغه سوق دی عبد الطاغوت چې عبادت د طاغوت کړي دی د ساحر او د کاهنانو یا د شیطانانو یا کل ما عبد من دون الله رغس چې عبادت کولای شي بغیر د الله نه دا طاغوت دی. اولئک دغه جماعت والا چې دي شر ډیر شر دي مکانن د جهت د مکان نه وضل ډیر گمراه دي عن سواء السبيل د لارې برابر نه یعنی عن طریق الحق د لارې د حق نه. واذا جاءكم كل راشد منافقان تاسو ته قالوا وینو دا کشران د يهودو قالوا نو وای دی آمنا مون ایمان راوړې دي رب کریم فرمای دی وای مون ایمان راوړې دي بکاو به کتابک پتا باندې او په کتاب ستا باندې وهم یسرون بالکفر دی کفر پټي وقد دخلوا پتا خامخ پتا کې سره داخل شو مجلس تا الله وی بالکفر په کفر سره وهم حال دا دي چې کوم دي قد خرجوا وته پتا کی سره وته مجلس تانا به په دغه کفر باندې والله الله تبارک وتعالى عالم علم لري بما پغس کانو چې ودي یدي په دغه زمانہ کې یکتمون پټي دا کفر وتراو تبغوري كثيرا ډیر منهم د من اليهود د يهودنا يسارعون جلتياني بكي في الاسم په ګناه کې بجلتياني کې والعدوان منع الظلم په ظلم او تجاوز کې واکلهم السحت او په خړلو د سود کې رشوت لره پدې کې بجلتي کوي لبئس خامخ ډیر بد دماغ سکانو چې ودي یادي دي په دغه زمانہ کې يعملون چې کوي دي لولا ينهاهم الربانيون هلا لولا من هلا ولنا من كي لولا ينهاهم هلا ينهاهم ولنا من كي دي لرم الربانيون فيران د يهود والاحبار علماء د يهود د سشین عن قولهم الاثم د قول د دینه ګنا لره چې شرک دی الاثم چې مراد دینه شرک دی واکلهم السحت ولنا من كي دا پیران د يهود علماء د يهود دی لره د خړلو د السحت د رشوت لره حرام لره لبئس خامخابت دماغ سکانو چې ودي یا دي په دغه زمانہ کې یسناونه چې کوي
چې شرک دی او خوړل د سود دی